السلام علیکم ورحمت الله. موږ نن تاسو ته د سموسو دپاره چې کوم چاټ تیاریږي نو د هغې موږ نن تاسو ته طریقه ښیو. زموږ سره اوسئ، چېرته مه ځئ او تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ. که چېرته تاسو په کور کې بالفرض ځان نه سموسۍ پخوئ، میلمانه درته راشي یا ځان له پخوئ، نو د هغې دپاره درته نن د الوګانو جوړولو اسان طریقه ښیمه. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا چوټا ناست دی. الیاسه طریقې اسانه ده که نه انشاءالله؟ او نو اوس په طریقې ځای نه خو څه کې په دې کې به ته څه شی مالګه پکې اچوې. په دې کې اوس مالګه اچوې. دا اوس الیاسه دا اوس څه شی شوه؟ مالګه. دا اوس شوه مالګه. دا حل کړه الیاسه. دا اوس مالګه شوه. دا به اوس د خیر څه دا حل کړي. دا شوه مثاله. څوک هره ډیمه دا مثاله شوه. دا بیا شوه دې ته وایي ګرمه مثاله. ښه، دا ګرم مثاله ده. داسې لږه ور واچوئ، ډېره نه. دا ګرم مثاله شوه. بیا به سي دا شوه دڼیا. دا څو شیونه شو، دا موږ تاسو ته وښوه. اوس دا الیاس دا حل کړه. دا به ښایسته ښکلي مزداره حل به کړي. دا به کم سے کم نشي د 2 منټو پورې او تاسو حل کوئ. دا نو کله حل کړه نو دې به بس انشاءالله بیا د خیر سره د دغه طریقه ښیو. سموسو د جوړولو بالکل اسانه طریقه ده، هېڅ ګران پکې نشته او اسان کار دی. که ستاسو بالفرض میلمه راشي، څوک راشي، نو تاسو به د سموسو کار بالکل اسان وي.